रखा वाले रवा वैसा होते जी चलो सलाम वालेकुम जी कलंग वर्क कलंग शबा हाय हो दे कतल माशुमा मंगा टोल और सर तंदे वो पंचर लगोड़ जारश नशी और ठीक हफ्ता पास बद्दा कुफार बची राशि और जमंग न जमंग रहा काला लुगाटा न कलंग पनुम यौसी या अल्लाह दे फिरौन सर मसला खु यौ मुसा पैदा का यानी माल और असरा का ची वरदान दी जमा कते बशी जी खान जी कलंग उमराटोल को मुर्शिद रात इनकार को अस्सलाम वालेकुम हाँ जमा कसान होता द कलंग वर्कोलो ने सिंह इनकार को जी जी गले से तजी बचिया कम सड़े की जमा द कलंग वर्कोलो ने इनकार की दागान जम सुवी मर भी मर्ग दे मतलब दाद शरीफ गुला चे जमंग बदमाशी पर खलगो पखशवा जका को घट न घट कारोबारी हम जमंग द कलंग वर्कोला न इनकार न कई इनकार बस सिंह कई जर खाना बसे चे इनकारियों को नु पदे खार के कारोबार खुसो वल्लाह के रसो गंडेरे खर्च के दे मार के 4.5 दे मार के 4.5 ऐसे नहीं कपड़ों की का ना मैं चुप बाला मारे के ताउंडेरे गंडेरे खर्च करी दी मगा पेगा सोच जाने में दरता वेली दी जे बेवास्ता मगा पेगा वलन दे खल को ता परतु को बासे जबन बा की सकोल मुबारक का शता जी बोलो मुबारक का शा लाटरी मुरवत लाटरी दा सब को आज के आओ करे दाजी गुला कमजमा का जे फकीरी जमुंग न पल्ले को पैसो उखता आगजमा का मुंग पे काबली पे 50 लका वर्ती निकला और था वाखला सलूर लका एडवांस वद जालिम बचो दा खून कमाल को कि दा 2 लोग जमका पर कुलू खर्च का उसके सोम नजर के देशी नो आगा जमका वर्कच गई कि चलता काबल रूस तो नशी हम मकवता जी सबाबे वर्कच को काबले च पजान पुईगी नो मुंग बद जंग जगड़े आगा जमका दाग पदे द थू वर्तपली ये लकारो पिता मखकी रोई हदा पटवारी साहब देखो रोए देखो हदा पटवारी साहब पटवारी साहब दा कच बच बन का वले चे दाजमा का निश खर्चे दे दा सवेर वरा दाजमा का खुदा दियो दा वले निश खर्चे दे और क्या मादे इसमें के खाना ने एडवांस पर करे दे
بیا هم نشي خرڅېدی. په دې ځمکه زموږ نیک فقیر خان شوپه کړې. ولې دا نیک زموږ پلار لګي څه چا به زموږ په دې خپله ځمکه باندې شوپه کوي. غلی شه ولس خانه، غلی شه. دا خبره به زه فقیر خان سره په خپله کوم. فقیر خانه بچې تا دا خو نه کړی چې په سرمز دې شوفه وکړه. هغه دې دپاره داجي چې سرمز خان زما تربور دی او زه په تربور شوفه کولی شم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر سرمسته بخیر. کښېنه هلکه چای راوړه. وایه سرمز خانه څنګه دې پېښه وکړه؟ زه دې دپاره راغلی یم چې تاسو په موږ شوفه ولې وکړه. هغه دې دپاره چې هغه ځمکه زه اخیستل غواړم. زه دله پیسې در کوم. فقیریا دا خو لا پیسې دي که د سرو زرو خښتې هم راکړې نو هغه جایداد زه په تاسو نه خرڅوم. اخر ولې؟ هغه دې دپاره چې تاسو ماله 2 لکه راکوئ او هغه جایداد ما په لکونو خرڅ کړو. که هغه ځمکه دې په ما خرڅه نه کړه نو والله که یو سړی هم رانه واخلي. شیربازه دا زوی دې منې که که دا زوی دی چې زما ګرېوال نه د خپل لاسونو وباسي ګنې داسې کار به ورسره وکړم چې خلک به د تربور د نن نه توبهګاره شي. چغې مه وه سرمسته، چغې مه وه. زړه مې غواړي چې د دې چغو جواب په سپېړه در کړم، خو افسوس چې دې وخت زما په حجره کې ولاړې. زه راغلی یم، زه ټولو به سرمسته په دومره واوره چې نن نه پس زما او ستا پرېوته. 300 رانه ملنګ اغستي، 1500 رانه دلګانو یوړې، 80 روپۍ د کاوې واله دي، 20 روپۍ د ماشوم دي، دا 900 شوې. او دا څه کار وخت وګورې شمارې ها؟ ستا یارانه کې سودای شوم لکه کساب په لاره ځم ګوتې شمارمه. بس بس دروغ مه وایه. ته تاوانې په خپلې دوکاندارۍ کې زما په مینه کې نه اوهو مړې ته کښېنه. یو خو ته د مرجو په سټه باندې ناست هر وخت. ستا په مینه کې په دوکاندارۍ دواړو کې تاواني ما او ستا په مینه کې خو سروب تاواني ما چې خپل زړه دي نو را ترغاړم شي او چې د لمال زمونږ زړه وشي نو پرت لکه د چرګ رانه وځي. بس زه دله خفه او څنګه نه خفه شم. الله دا خو په رښتیا شوه. تاسې لنډیا ټولې سړي کې دې زما تل کاری کې رالې مړې. اوهو دا ډوډۍ سره وکړه چې کور ته ځم. ما ته په ګور کې 20 کارونه پراته دي. ونیسه ته خو ډېره کوناټه وره. ته غونډې یخېږې نه. خدای دې د شپې 12 بجې په لنډه پوله کې راکړه چې زه درته وایم چې ته ما یخې او که زه دې یخوم. یو نوړی مې هم د بارانه لاندې نه تېرېږي. مړې دا وګوره. سهاره راسې مې د روشنې ببوزوی راوسته د کار له سره غرمه شوه او اوسه پورې نیم پټې وانړولو. اوس به درنګ ساعت له ټریکټر به بند کي او وایي به زما ټایم پوره شو ما له پیسې راکئ چې ځم. به شهزاده باران واورېدو. لنډیا هلکه دا څه کوئ؟ ما پسې خبرې کوئ لګیا یې څه؟ و تا پسې خبرې نه کوو یار. زه ورته ستا تعریفونه کوم چې د نر بچې یو ځل پټي ته اړم شي که نه نو درنګ ساعت کې اړی د اتي بچې. خیر خو زه ګورم به در سره. د جینۍ لوښې موښې دې اوچته وه چې زه ورته په سر ودرېږم. اوس ورته مې راسې لنډیا. داسې په لښتي کې دې شړپ شړپ جوړ کړي. لږه خوره که نه چې هر ځای دې نه پړسېږي. په خوراک دې نه سمه ده ښکاري ډېره میخه جوړه شوه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. ولې زما د نیا میړه پټې لاسونه پاتې دي او تا بیا شی بند کو. نو ته دا بانګ نه اورې؟ اورم. نو بانګ مونږ ته څه وایي؟
تا ته ښه پته ده چې اذان وشي نو زه بیا د دنیا ټک کار نه کوم. ښه نو څه به کوې بیا؟ یار مونځ او دس به نه کوم، ځمه جومات ته یو 2 رکعته نفل به وکړم، یو 2 سپارې به ووایم. دا ښه خبره نه ده. او باقي ته د ټکټر خیال ساته، که ما ته چېرته ټیم میلاو شو نو بیا به ستا دا پټۍ واړم، او که میلاو نه شو نو پیسې به ګورې کور ته راولېږې. د دې ټکټر خیال ساته، زه درنه لاړم، د خدای په امان. واه جی واه جی یا خلکه نو زده به شوې. دا د روشنې بابو زوی دی، خو بس په خولې رسوله شک دی او د شپې خوبونو کې لمونځونه کوي. دا خو هغه واقع ده چې یو سړی ما له ډبګرۍ راغلو په بدماشۍ کې، ما ته وایي ته د کوم ځای؟ ما ورته ویې زه د کوز تاکال یم. نو زما د کوز تاکال دومره بېعزتي وکړه، دومره بېعزتي وکړه چې زه یې په شرمولو شرمولم. ما یې اورېده زه د ده نه تپوس کوم او خپل بدل ترې نه اخلم. ما لکه څه کوم دی؟ ما ته وایي زه د مکې مدینې. نو دا هغه د مکې مدینې دی، دلته به څه دی؟ ګورې ډېر سخت وږی شوی یم، خو دې خبره ملنګې به کله راځي؟ د ملنګ پلاره ډوډۍ دل راوالم. اوهو ښځې، ما د ملنګ نه بغیر چاته روټۍ خوړلې ده، هغه چې کور ته راشي نو یو ځای به وخورو. اورې که ته مورې دا جي څومره فرق کوي. د هغې چواري نه بغیر خو دې روټۍ قدرې نه خوري. او ما ته خو په هېره مونه وي چې راشه لورې لږ ما سره کښېنه روټۍ وخوره، لکه چې زه خو د دواړو لور نه یم. هغه چواري یې زوی دی، هغه چوړې کړتې مه کوه، زور را باندې وکړه. هغه د دې دپاره چې مخکې چې ما او تا کې ډېر فرق دی. زه ځوان یم او ته جینۍ یې، او ځوانان ټول عمر په مور پلار باندې خوري. دا دی اوس مې عمر له چرګ راوړی دی یخنۍ دپاره، او ته به مور پلار دپاره څوک یې؟ ته خو مور پلار دپاره مصیبت جوړېږي، او زه به د مور پلار ډانګورې جوړېږم. ته چې واده کېږي نو د مور پلار ګور کفن به هم ځان سره چپ کښېنه توریا. دې مخ ته د وګوره، دې خبره ته د وګوره. نه خو زه د دې کور نه چېرته ځم او نه به واده کوم. چوړیاله او په تاسو څه کوي؟ دې مخ ته دې ګوره، دې خولې ته دې ګوره، او دې پوزې ته دې ګوره. ملنګیا بار سره وځه کنه، مانا څه رانجې جوړې کړي یار؟ مانا یار څه چغې دې جوړې کړي؟ څه چل دی؟ چغې مې نه دي جوړې کړي یار، خان دې غواړي خانه، زه چې ځو. او یو د خانانو بېګارونه تنګ شو، بیا څه بېګار دی؟ څه خبرې یار؟ لیلا جی داجی بچی ته لا تر اوسه پورې دلته داجی هغه ډریور نه دی ایماندار، هغه ناسا په خېټه کې درد شول و. نو ما ولې چټي ورکړه مې ډاکټر لاړ شه. ته فکر مه کوه، اوس به ملنګ راشي، ما به ملګري کره بوځي. خدای خبر چې ملنګ به څه وخت راځي. هلکه فقیر خانه دا خور دې لږه ملګري کره ورسوه. وداجي دا زه څنګه رسولی شم؟ زما په سر مخکې نه بلا کارونه دي، زه دله لاړم، د خدای په امان. یا هلکه ته وګورې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلې ملنګ خانه بچې. ګوره بچې ته څه وکړه چې دا جینۍ ملګري کره ورسوه. یار خان جي هغه زما ټکټر پټ مړه ټریکټر دی. ته ګوره داسې وکړه چې دا جینۍ ملګري کور ته ورسوه. ودرېږه. ما چې وخوړو د مینې ګزار پټ پټ، رمې شولو په ګوګل کې بیمار پټ پټ. واڼه چارې د دنیا شورانه پاتې، چې شروع مې کړو د عشق کاروبار پټ پټ.
बीबी बीबी बस हम दिल तब क्यों तासो क्यों यार बीबी यो खबर में दरता कोला खबरदार ما ته ته سوی سوزل ویلي چې ما ته بیبي مه وایه ما ته خپله نام اخله خطا ته به خپله نام اخلمه خبره مې کوله لیلا بیبي چې ته به تر څو پورې ډریور له دا رشوتونه ورکې او ما به ځان سره په دوکه دلته راولې تر هغې پورې تر څو چې ستا او زما واده نه شوي ګوره لیلا لکه څنګه چې په قالین کې د ټاټ پیوند نشي لګېدی همدغه شان زما او ستا تړون نشي کېدی ځکه چې ته د خان لورې او زه یو خوار غریب یم ښه به دا وي چې موږ د مینې دا کیسه همدلته هم په دې ځای پرېږدو یم حیرانا زړه مې تا نن صبرېږي کده مې نه هېروم مالا زیاتېږي پتا مینا ته پوهېږي نه ولې مې د حالت خبرېږي نه پتا مینا ته پوهېږي نه ولې مې د حالت خبرېږي نه زړه مې تا پسې سورې سورې دی زړه مې تا پسې سورې سورې دی لیونې دی لیونې دی لیونې دی پتا مینا ته پوهېږي نه ولې مې د حالت خبرېږي نه
غلی شه زه درځم چې غلی شه که نه نو دا دویمه خپم به ته ماتوم دومره واوره پټواري که د شاملاتو ځمکه کې دې څه ګړبړ وکړو یا دې چا پسې ولیکله نو زه به دې ژوندی په دې ځمکه کې ښخ کړم په پوه شه کوتکه خدای تباه کا پردی لانجه کې ومرې پوه شومه خانجي بیا به هغه ځمکه ستا د اجازت نه بغیر بل چا ته بلکل نه کش کوم خانجي ارتیوی پنچری تا څنګه پنچری خیر ملنګه کېنه یا لږه ماشومه ورشئ د نیا مېړله مې یو کا ووایه حاجي لکه شیرخان داسې ګډوډ غونتې دا طبیعت راته خټه خټه ښکاري خټه به نه مړه بیا سهار هغه دلګان راغلي څوک د سرماس کسان مړه موږ یې ټول ورسته په ګرانه وګټو دا دلګان د کلنګ په نامه یوسي مه ورکوئ که نه څنګه یې مو ورکوئ چې نه ورکوې غرغره کوي دی مړه دا غرغره کول څومره آسان کار دی داسې کسانو ته چې یو ځل په لاس توکي که نه نو والله که درته پورته مو ګوري که ته توکلی شروع کوې ورتوکه موږ خو د زور نه یو مړه ماله دې خدای وس راکړي چې دې دوسانو درله سم شګینې زوی ته به دې ټول حال ویم بارم کوه وشرمېدلیا خدای دې تباه که داخل د مازدان لکړې که تاړه نه کوي چې هر چینګ پروت دی دا زړه مې وایي که نه دا زړه مې وایي که نه چې په جګړه خدای تباه که وای ګیره کې مې درد دی که نه درد دې نه زه دې ډېر ښه پېژنم کچره زه دې ډېر ښه پېژنم د کلي خلک به څه وایي قسم په خدای چې په سترګو دې پورې پاکال دې کړمه وزن طلاقیا و د اوسه د خپلې لور هم تپوس وکړه که نه د هغې سره هم ستا په شان دې ځان طلاق یې دی که نه اوسه که نه لږ بره لږ نور بره لږ نور بره لږ دې خوا مکه وای شیربانو وای ستا د جي نه قربان شم ما وی چې ته کله په ما زور کوې که نه نو د ټول بدن مې داسې میږي میږي شي ما چې لږ د پختې مې داسې لږ مالش کې ورلا چې ډېر درد دی فکر مه کوه نن ستا پختې څه ټول بدن بدله مالش کم دیوار کې 4.5 دیوار کې 4.5 دیوار کې 4.5 څه مشه داجي ولې ځان طلاقه دا لور ما ستا زوی نه ورکړې ده یا تا نه مې درکړې ده چې ته پرې مالکي نه کوې خوله ده په واک پزه وا ایمانداره ګڼې په دې خوله دې وایم چې غاښونه دې په حالت کې پاتې شي دا زما انګور ده و زما خدمت کول د دې فرض جوړېږي زه داسې فرض او داسې خدمت هېڅ چېرې نه منم اوس په دې کور کې زما لور یو منټ هم نشي پاتې کېدی راځه لورې خو زما خاوند لنډی داجي لنډې اوس سره ستا یا به زما په کور کې اوسېږي یا به تاله طلاق درکوي طلاق داجي نه ما پرېږده داجي دیمار کې 4.5 دیمار کې 4.5 ډبې زه خبره صرف یو ځلې کومه چې نن نه پس به ماله پوره 6,000 روپۍ میاشت راکړې درې والله که یو تماشبین نه را دننه راشي مونږ دلته صرف ګډا کوو خان خلکو سره شپې نه تېروو چې تاله 6,000 روپۍ میاشت درکو اوهو تاسو هم ځئ که نه او تاسو شپې تېروئ او بیا تاسو څوک باندې کولی شي ډېر ژر به ترقي وکئ او د کوټې نه به کوټې ته ورسېږئ او بیا زموږ د جیب خرچه مرچه خو به هم راکوئ که نه آفرین انسپکټر صاحب آفرین شوپتاشا په بدن دې د قانون ورتیا چولې ده او کارونه د داسې دلتوب کې لکه چې د ټول عمر دلګیري کړې فکریو چغې مه وه انسپکټره چغې مه وه دې تنې ته دې وګوره او دې کارونو ته دې وګوره چې د یو ډمې نه د هغې په ګټه کې خپله حصه غواړې د دې نه خو به ښه دا وي چې ته هم په دې بازار کې 3-4 کېنوه ډېر ژر به د انسپکټر نه
डीएसपी जोड़ से डीएसपी गणेशा मास्टर डेढ़ लिहाजों को तमाशा लिहाजों क्या तुम्हें तमाशा लिहाजों क्या जोर अच्छा गरीब दामाद का नजर था जरा वृक्षा खान जिंदाबाद खुदे 10 वाली मर की समूह पर रंग की बम वाचवलो करा दहिजरान पलंबो सवे में जिगर दे कहाँ जमादार शाना बतर दे मलंगी दयार पदर के पेगोर नदा हर अशक दयार पदर के कलंदर दे ददर हाल जमा दस्तर गो मालूमेगे हसिज कप जड़ा मिग्रेवान तर दे खैर दस्ता कजुन तेरी गिप महल के हसन छिप जुंगड़ा में और बल के हसन छिप जुंगड़ा में और बल के खैर दस्ता कजुन तेरी गिप महल के हसन छिप जुंगड़ा में और बल के हसन छिप जुंगड़ा में और बल के टोल मर गुलाम जोड़ करो जमाजत टोल मर गुलाम जोड़ करो चिदाजर लवड़े पस चल के हसन छिप जुंगड़ा में और बल के हसन छिप जुंगड़ा में और बल के खैर दस्ता कजुन तेरी गीप महल के हसन छिप जुंगड़ा में और बल के हसन छिप जुंगड़ा में और बल के हिजर तुझ पर ले दे मद पारा सादा हिजर तुझ पर ले दे मद पारा कार सो में लंबे बले गोगल के हसन छिप जुंगड़ा में और बल के हसन छिप जुंगड़ा में और बल के खैर दस्ता कजुन तेरी गीप महल के हसन छिप जुंगड़ा में और बल के हसन छिप जुंगड़ा में और बल के मलंग सत कड़े पुजंदुनायम जमलंग सत कड़े पुजंदुनायम हमेशा गुजार करित बचल बल के हसन छिप जुंगड़ा में और बल के हसन छिप जुंगड़ा में और बल के खैर दस्ता कजुन तेरी गीप महल के हसन छिप जुंगड़ा में और बल के हसन छिप जुंगड़ा में और बल के टमाटो हुआ है लड़की जोड़े कम गिले चिताब वायम चियार मिराशी गुलमी बंशी चिदावली
تا د عشق لمبو وهلیم زه به مړه شم یو طبیب پې نه پوهېږي زه به څه کړم ښکلې مخ ته به دې پروت زه په سجده وې که ګناه نه وې چېرې ستا په عبادت کې فقیر خانه ایله خو زمونږ مینه شروع شوه خو داسې راته ښکاري چې تا اوس نه همت وبېلو تر څو پورې مې چې ستا په خپو کې د ګونګروګانو په ځای پانزیب نه اچولي زه بیلات نه منم رښتیا بالکل رښتیا او که یقین دې نه راځي نو بیا دا واخله زما د مینې ثبوت تاسو دې ډېر ډېر مبارک شي ستا دې مبارک شي خورې ستا دې مبارک شي ها خورې دا والا خوله خوږه که ها تاسو مالک خوشحاله اوسئ ناظره جی خان جی دیونه تو خیدا او دا غټه غټه څنګه ته نه پرېکا چې دا څنګه ته نه پرېکی
نوالا بداونا ودا کوي ورخېجا وبخېجه مخانجي په دې خوښ او کورون ته आवाज ورکوم چې لګه پرده وکي وکه مکلا تا نه څوک پرده کوي ورخېجا اخو ټیک ده خانجي هغه سمدي زوی نه دی ملنګي هغه ډېر خر دماغه دی هغه بل ودی او لینمن بیزته کړو خلصا د خر بچیا هغه لینمن بیزته کولی شي هغه ته کنځلې کولی شي خو تاسو ته نه ولې چې تاسو د خان سرمد خان کسانی کور ستا ورخېږه ښه دي زه ورځم خیال ساتئ د فکر مه کوه خان چې بده کاکا تاسو د خپلې لور کوېدن داسې بچه بخلو کا اړو چا ته ونه ویلي وینا مځکه ونه کړه بچې چې غریب سړی د مېلمه مېلمستیا نشي برداشت کولی زمونږ د غریبانو نه د خویندو ویندو جنازې په خاموشۍ وځي او ډولۍ هم هغه ګوره کاکا هغه هلک اونې ته ختلی دی اور आवाज کدرې ونه کو چې پردو کې اواز خو ورکول پکارو خو څه وکړم د خان کسان دي که څه ورته وایم نو جګړه به ترېنه جوړه شي هسې به جګړه جوړه شي ته ورشه منې کا حقه خبره حق کوي که ملنګ خان ته پته ولګېده نو ژوندي به پرې نه دي زه ورشه منې کا زه ورشه که نه څه سوچ کې ډېره ښه ده وربشم نو یاره مورې تا د حاجي په هر بل ولېږلو هسې نه هغه هلک د حاجي سره جګړه ونه کړي شه بوډا ته زما کسانو ته وې چې د پردې لپاره اواز ورکوئ ما ته پته ده خان چې دا ستاسو کسان دي خو بیا هم تاسو ته اواز ورکول پکارو ولې چې لاندې زموږ کورونه دي هر څه ښکاري خو که زما زوی ملنګ خان ته پته ولګي که نه نو بیا خو ته زمونږ خان په ملنګ یې ته زمونږ خان پېژنې نه بیا مارکه 4.5 چې ملنګ دومره سورزن دی بیا اواز که ملنګ ته وي چې نن زما کسان په اواز ورکولو باندې مجبوره کړي اواز که ورته اواز که سورزن زوی ته دی شابه اواز که ورته اواز که سورزن زوی ته دی چې نن تاسو مانه بچ شي اواز که ورته زه ستاسو یې پېژنم چې هغه څومره اوبو کې دی اواز که ورته شابه غلی شه ډیلره دی ما په ملنګي یارئ اواز کا زوی ته دی چې نن ستاسو بچېدو لپاره زما په یخمو کې وروغړېږي اواز کا وپېښېته زه به تج کړم ورشه اواز کا اواز که چې دی هغه ورته دی ملنګ بس تاسو نه تاسو به د ملنګ په پو کې غړئ خو چې یو ځل هغه راشي نو
خانه خدای دې هغه وبخي او تعالی دې خدای صبر درکړي دا خدای په امان. وکیریا صبر خو بالا راځي چې د ملنګي سر د کاڼي لاندې کم زما استاد دشمنی په خپل سي اوس یو مهرباني وکړي چې د ملنګي تر وشتو پورې به زمونږ مخې ته نه راځي. دا سړی دې ولې و؟ ولې دې و دا سړی زړه مې غوښته او مې والو وکیریا دا زما سړی دی او زما سړی ول زما بېعزتي ده زما. همدا مې غوښته څنګه چې دا ستا سړی دی همداسې ملنګی زما سړی دی د ملنګي بېعزتي زما بېعزتي ده او د هغه وجل زما وجل دی. د خدای په امان راځئ هلکانو. نن پس با ملنګ غواړي کلنګ خان منگ تا خدا پتا دا چې تا الیکشن تا د ملنګ خان په ډاډ ولاړې پاتې شو زمونږ د علاقې خبره چې کم سړي ووټ در نه که والله کرانه ښځې سره شپه وکړي. لویه خبره نه کوم خان خو دا وګڼه چې دا الیکشن هم تا وګټلو خو یاد ساته خان چرته بیا درنه مونږ ملنګان هیر نه شو. نه 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 ملنګ خانه چې دا سوچ مونه کې یار ته خو رسا زما په زړه کې پروت دی. زه د الیکشن ته صرف تاسو په ډاډ ولاړ یم. تاسو چېرته هېرولی شم یار؟ او کنه خان دا ملنګانه چې ځان هېر نه کړي هسې نه چې سبا د وزارت په دنګه کرسۍ باندې کښېني او د لنډې کوتل دا لنډې رانه هېر شي. یا لنډې ته ولې داسې سوچونه کوې یار؟ زه تاسو هېڅ چېرې هم نشم هېرولی. رښتیا وې خان ملنګانو سره به نه چېړې. ایمانداره نوم د ایماندار دی خو کارونه د ایماندارۍ نه کوې. څوک منې که د عادت نه مجبوره یم. السلام علیکم نیکا. السلام علیکم خان جی. وعلیکم السلام. کښېنئ یا کښېنئ. خان جی نن خو یې پریشي په ټکنه غرمه کې شروع کړې ده. ما ویل چې نن یې د ورځې مزه واخلو. یاره نیکه څو څو ځل مې درته وایي چې دا دوس شی پرېږده پرېږده خو تاړو د چا منې نه طلاق مال. ملنګه څنګه چې دا ټوپکې ستاسو د ژوند سره تړلې شوي دي همداسې دا شراب زما د ژوند سره تړلې شوي. نیکه دا ټوپکې خو زموږ ملاتړ دي خو دا دوس چې نه دی دا ستا دشمن دی دشمن. منم ملنګه منم چې دا شراب صرف زما نه د هر شرابي دشمن دی خو څه وکړم دې دله مال سره زما ډېره زړه دوستي ده دومره په اسانه څنګه پرېږدم. یاره نیکه دا د خپله خوښه ده خو لږ په اندازه څکه
چې په هوش کې ځکه چې دا دوست شیخ به تا ته بیا ملو شي خو ستا غوندې یار موږ ته بیا نشي ملاوي ملنګه ته خو هر وخت نصیحتونه کې ټول موډ دې راته خراب کو یاره شیرو یو پیک درله جوړ کړم څه خدای او رسول ته وګوره خان منګه تا منې کو ته په منګس کې هسې نه چې په نشه کې په تا سګرټ راغوښتي ورشه یو ډبې سګرټ راوړه دوسه پرویز یو ډبل ډکا داسې سګرټ در باندې اوس کوم چې پاوا وګرځې ولې وای تا بیا زما کسانو ته د کلنګ ورکولو نه څنګه انکار وکړو دې دپاره چې اوس تا باچۍ ختمه شوه اوس د ملنګ خان باچۍ شروع شوه ملنګ خان چې د ملنګ خان باچۍ ده نو بیا आवाज کا ملنګ خان ته چې تا ما نه خلاص کړي आवाज کا आवाज का वर्ता आवाज का सर्वस्ता چې خانه دا د ملنګ خان د مرګ اورېدلي وسه چې د هغه په ژوندانه کې په هغه خلکو لاس اوچت کړ کوم چې موږ له کلنګ راکوي تر څو چې زه ژوندی یم دی به کلنګ صرف ما ته راکوي ګنې والله کې رانه ژوندی پاتې شي غلی شه درته وایم غلی شه ګنې په دې ډک بازار کې در باندې په جوختو داخېږم شمشیر خان خو څه چې نن نه پس به د دې بازار هر سړی ما له کلنګ راکوي او ته هم ورسره کلنګ راکوې نن نه پس به ته ملنګ خان له کلنګ ورکوې ته هم کلنګ ورکوې اوس پورې د خلکو په کلنګ مستو سرمستیا اوس به مونږ له کلنګ راکوې نیستیا پرویزیا وایه خوله تړلی شي ها نیغ ودرېږه ملنګ خانه د نغدو درک ور سره نه لګي دا چابیانې ته برآمد شوې مست خان نوم دې په کندو کې نه ځایږي او په جیب کې یو ټکه نه لرې راکه دا چابي نن به خان سرمست خان پیدا که ورته ځي ملنګه او غلی شه درته وایم ملنګ نه ملنګ خان وایه ملنګ خان زه درته وایم پیدا که ورته ده او سپېس پکې که ګنې قسم پوښتې چې ځان به راباندې خراب کړې ځه روک شه ځه مګورې شاید ګنې په شا ډوبلم لارا په شرمولو درو شرمولو پرتوک درانه اوستو پرتوک خپل ځان به دې وژلی و خو به دې دا سر نه ټیټولو نه به دې ټیټولو دا سر دې مار کې 4.5 چې سر یې نه وي ټیټ کړی نو ځان یې پې بغرې کولو دې مغاپا ګنې دا سان ته نه وباسه پرېږدې ده پلاره پرېږدې ده دې غریب بوډا ته نه دی او ملنګي ته دی میدان پرېښودو میدان په شرمولو پلاره سکندره بله خبره د خولې نه باسې داسې نه وي چې د ملنګي غوسه زه په تا وباسم
दानने बेइज्जती जमा पर मलंगी कस पाते शो जिता कस मा सरदा सुदा द मलंगी ने वसूल लगो न जबरद गुलबाज ना दयो स्पिना पैदा है दयो स्पिना जमान अब्दुल सबर का लेला जका چې زما د جون هیڅ پته نه لګي او بیا زه دا نه غواړم چې ته په ځوانۍ کې کونډه شي ما نه د ځان خلاصولو بانې مه جوړوه ملنګه صحیح راته وایي چې ویل څه غواړې نو بیا واوره لیلا صحیح خبره دا ده چې زما او ستا تړون نشي کېدی داسې مه وایې ملنګه کله زما زړه به مات شي په یارانه کې زړه سندان کا پکې پیښیږي د پلکونو ګزارونه
शेरबानो जी वो इसका दजीनो कुर्बान असी माँ भी चिकदस्ता खावन लंडे मर्शी नुबिया बत सके वही अल्लाह दे ने कि जमा पे खावन सोशी अल्लाह दे हगे ज्वंदे लरी खुदे दी उमर ढेर की और ब्याम का मर्शनु बल वादा को बखामा खा को मजबूरी दानो ते बार के 4:30 माँ भी जे असी द बल वादा से जरूरत थे जूत बखफलो के लेन देन का उखना नाले शर्म न दर की सरदा से खबर के इन को द लूर पजे और प्लारन द लूर सरदा से खबर न गई खा وده كل شيء خدير ده كل شيء ذكا ده لور خور نبيجني ده دستور ملو دستور سپرين نبيجني ننجيا ننجيا دلالتاوله سرخو مغواري چه ده خبر تماچا نن دستا ددوارو کلاتو دی منز کې تشکم خو افسوس چې خلکو له به جواب ورکوم چې پلار دله ولې ویشتو که دې ویم نو شرمېږم او که دې پرېږدم نو پړسېږم د دې نه مخکې چې زه لیونی سپی جوړ شم زما د کور نه وځه وځه کلیسا घर کې دننه وځم फकीर खाना कम अज कम दर रोज को शराब मस्का सबले द खपल ځان दुश्मन جوړ شوی وزي بادل وندو بسل وندشي ما ته نصیحتونه مخوا ما سره د مینې ترې سلور خبره وکا د مینې خبره यारत तीस खबरेगी यारत तीस खबरेगी दिलम दिन पको गल यारत तीस खबरेगी जिंदाबाद मलंग खाना जिंदाबाद والله چې ډیر په خموخه باندې راغلی نینو نن خو بتیز سره د ماشوکې دنیا کړم یار او نیکا کدا حالی کنن نینو سبا به دنیا کی هیر خان تم تش کو تک ګرځي کم از کم د دلماله تمانچه خو ځان سره سړی ګرځي کنه تماچا اوه یار تماچا نه په ګاډي کې پاتې شو چې تاسو ته تماچې په گاډو کې پرېدي او په نشو کې ګرځي نی اورز باندې په خپل هم سر خوړلې او مونږ له باندې کار کتلی سو ظلم درته ویل دا شراب پرېږده خو ته نه پرېږدې زه څوکم ملنګي ته نه فقیره څنګه بچ کو پکار خدا وا چې تاسو ورته ملنګي وشته دې مار کې 4:30 د ملنګي سام ډېر دروند دی نه کا او دوی د ملنګي چې نوم واوري نو په پرتوک کې متیاده دي مغاپه شریف ګلم مغاپه د ملنګي کتو سره ستا غونډه د بې غیرته متیاده بیږي زمونږ نه چې ونه غاپې شریفیا غاپه अगस्तगी सनम सादी नदीनो रे फसिफत बैन मोर्शम न मड़ेगम मापे वजने चिपमड़ो रातर गोरे
दे खुमारी लैला सा खुमारी स्तरगे खुमारी दे खुमारी लैला सा खुमारी स्तरगे असरी दी असरी वल्ला सा खुमारी स्तरगे खुमारी दी खुमारी लैला सा खुमारी स्तरगे खुमारी दी खुमारी लैला सा खुमारी स्तरगे चमा बेनशे नशाकड़ी रिश्त्या वयम रिश्त्या चमा बेनशे नशाकड़ी बेनशे नशाकड़ी शराबी दे शराबी रिश्त्या सा खुमारे सरगे असरी दी असरी वल्ला सा खुमारे सरगे खुमारी दी खुमारी लैला सा खुमारी सरगे खुमारी दी खुमारी लैला सा खुमारी सरगे रसायम रसाद पसंद विश्वले रसायम रसाद पसंद रसाद पसंद कमाली दे कमाली जेबास्ता खुमारे सरगे असरी दी असरी पल्लास्ता खुमारे सरगे खुमारी दी खुमारी लैला सा खुमारे सरगे खुमारी दी खुमारी लैला सा खुमारे सरगे जहान में पैदा नकड़ा साध सरगो पद्र जहान में पैदा नकड़ा साध सरगो नकड़ा साध सरगो मिसाली दे मिसाली तन्हा सा खुमारे सरगे असरी दी असरी वल्ला सा खुमारे सरगे खुमारी दे खुमारी लैला सा खुमारे सरगे खुमारी दे खुमारी लैला सा खुमारे सरगे लैला सा खुमारे सरगे लैला सा खुमारे सरगे داسې ښکاري چې لکه په یوه توره شپه کې د څوارلسمې سپوږمۍ راختلې وي
لمې غواړي چې د خپونه واخله تر سره پورې دې ښکل سوما او د ګلاب غوندې دا ښایسته شونډې دې په خپلو شونډو کې واخلم او ویې چوپم زما په کمره کې زما غېږ ته راشه سړجیه راشه زما غېږ ته ما چې څه وکړل ډېر مې ښه وکړل ښه ده چې د دې ګڼ نه خو خلاص شو خبردار ګرفتار یې کړې لاش په قبضه کې واخلې مخکې شه
بشینا د تمان وشتلې روښینو او سترګو وشتلې بروغ نشي مړ بشینا د مینې نوما کنوم په خلاص باندې نو او ډیره د ګرانه د جانا د زړه ساتنه د ډیرو حالتانو بنن بیا کونی میرات کړ وای چې تورې دلته کو ګوما تیرا ماته کوم د ډیرو حالتانو بنن بیا کونی میرات کړ د ډیرو حالتانو بنن بیا کونی میرات کړ السلام علیکم جی جاسوم کے نے وعلیکم السلام بوتلې راوړه لکه هم ملنګ خانه تاسو څنګه پیښه وکړه زه فقیر خان پس راغلی فقیر خان پس راغلی فقیر خان خو تاسو بوتلې شئ خو زه مجبور یم ایس ایس پی پرویز خان په ده په خپله پرچه کټ کړې ده دی اوس عدالت ته ځي ایس ایس پی پرویز خان تاسو داسې چلو کوي چې فقیر خان لږ رابار ٹھیک ده جی فقیر خان رابار کوي یا لکه غفوریا سامان د ګاډي نه راواله راځي جی خیر نه کین السلام علیکم خان وعلیکم خو نه کړه اصلان جی مړه بس ورته کلاس دا والی جی دا دی انګریزي وبا زمان خان چې شپې دا شی ونس کی نو شپه پې نه تېرېږي د دې بندوبست والا منګه وکړو دا نیمکو چناچور دا واوره موره ور تاسو راغواړئ او ها دا یو 100,000 روپۍ ځان سره کېږي که خان څه سګرټ میګرټ راغواړي
تاسو پیسې پرې دې جیب وبره غواړم کینا خلیصه زدي نه پیژنم څه کیدا مړه دا سکرت کې کینه کړو تو مړه نو خبره خو نه کوم خان خو د ماقام روټه به کور خوري ته خیره دا چې کوم په مخم ښه هلکه یو 2 ګیلاس راوړه او چرګ غوښه هم راوړه ټول ګوتې یو برابر نه وي نه زه رشوت خور یم او نه مې ستا غونته بدماش نه سترګې رپي نه خو ما تا سره د رشوت خبره کړې ده سپي صاحب او نه مې په تا باندې خپله بدماشي خرڅه کړې ده که ما په تا باندې خپله بدماشي خرڅولې نو اوس په فقیرۍ سره ستا د کسانو زما په حجره کې ناستو خبرې ډېرې او سره یو ملنګ خانه هغه به نننۍ شپه په ولایت کې تېروي او سبا به په عدالت کې ضرور پیش کېږي نه به پیش کېږي ایس سپي صاحب نه به پیش کېږي او نه به نننۍ شپه هغه په حوالات کې کوي تا جوړ صرف زما نوم اورېدلی دی ما پېژنې نه نن به په تا باندې زه خپل ځان ضرور پېژنم ضرور پېژنم ملنګ خبرې کوم دا کار په یو ګنټه کې دننه کېدل پکار دي زه در روان یم بس منیسټر صاحب دا څه وایي تاسو زما ټرانسفر آرډر اورزبک ته اورزبک ته تلو سره به زه ډېر پریشان شم سر زما د بچو امتحانونه دي او بل مې کور والا په هسپتال کې پراته دي څه چلو کوي منیسټر صاحب زما ټرانسفر آرډر چې کینسل شي ستا دا ټرانسفر آرډر صرف یو سړی کینسل کولی شي هغه څوک هغه دغه دی را روان دی ملنګ خان آو سپي صاحب ملنګ خان ګوره سپي صاحب لکه څرنګه چې ما ته په پولیس کې برتي کړې او د قانون په کورسۍ مې کېنول همدغه شان ملنګ خان ما دپاره منډه ترله وکړه او د وزارت په کورسۍ کېنولم د ده وړوکی غوندې کار دی د ده د سړي ضمانت کول دي مجسټریټ صاحب مې راغوښتی دی تاسو هم پرې لږ دستخط وکړئ منیسټر صاحب ګوره سپي صاحب تاسو سره صرف یوه لار یا به په دې کاغذ دستخط کوئ یا به نیغ رزمک ته ځان رسوئ اوکې سر هاي سپي صاحب چې د ملنګ کلنګ د په خپل ځای کې منلې وې نو دومره تکلیف به درته نه میلاوېدو بیا د پاره خیال ساته کني والله چې ډېرو ته دې بدل کړم
لکه دا ټولګی د چا ځای کې غږیږي خان جی یا به چا واده وي او یا چا سونه غږیږي دا ستا دشمن له تاڼې نه راووتو دا څه شریف ګلا زه ټیک وایم خان جی فقیرې ملنګي د تاڼې نه په زور راوستو सिगरेटुना दास में फल पजुन के कला कल कल बिना नल में सिगरेट चर्च कले फला रखलम जंगी दली कदमुना سرګید چمسو نشي غړي د بنګ مون خپل بچیانو په سکر دا رنگ ملنګ واړي کلنګ سرګید چمسو نشي غړي د بنګ مون خپل بچیانو په سکر دا رنگ ملنګ واړي کلنګ 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 सेगो का पद्म का ख्याल मुरस्सी तरसमान जहां दा तैरान पखल प्यारन बे चलन पुरसंग मुखल बाचान पतर सकुदा रंग मलंग वाड़ी कलंग सरगेद चरसो नशी वाली द बंग मुखल बाचान पतर सकुदा रंग मलंग वाड़ी कलंग 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 नशियों तमाशे दी पजवल के दाम दे दी चिदान पजवल के नु बेकार और रजिश पे दी दत शफले तो भी दी चिकरन के द जामुन को बंगड़ो सरश रंग मुफल बाचान पतस कुदा रंग मलंग वाड़ी कलंग सरगेद चमसो नशी वाड़ी द बंग मुखबल बाचान पतस कुदा रंग मलंग वाड़ी कलंग 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 सरो पमालियो मुंगा दारंगी दोस्तानियो पनुम कमलंगानियो देव पल्लम वनुड़ मर पयो रंग
फल पाशयानी पत्यास कुडदा रंग मलंगवाडी कलंग सरगेत चलतो नशेबानी दबंग फल पाशयानी पत्यास कुडदा रंग मलंगवाडी कलंग मलंगवाडी कलंग मलंगवाडी कलंग मलंगवाडी कलंग मलंगवाडी कलंग तुम्हें तो गोरा और पखपो के गुंगरगान तड़लुना इनकार थे गोरा वो तड़ता गुंगरगान नतड़ा गुंगरगान नुब्या बावरा कमाता तता गुंगरगान न तड़ल और पटक बाजार के में पर बंडक गडन नखड़े नुजा जबदयो पुख्तने ना स्ता गुंदे तटमेना पैतायम तटमेना उतरता गुंगरुगान संग बाय न थड़े स्ता खोबाय का मोरम थड़ी वशर्मी दिलिया लास मुचते अहम पयो तो सरे आओ गुंगुगानम तरे अहम जमा दनेक माशुकेता रोको में खुआरी चित्ता कमिस पर तुक दरना द्वार बासम आओ पर बुल्ड कोतो लेकम चित्ता प्लातम पतो लगी चित्ता मागे सुम्र दुर्न पुख्तुंदे सुम्र तुर्जंदे हो सो कमा मजबूर है मां रोको में खुआरी चित्ता मा कतर लवाल तुम गली खान में उतारो द पुख्तून बचे ने तमाचा तास रखने के कुछ क्या तमाचा लाता प्लेन मुबाता शामा उस्ता गुंगुगान पखपुल लासनु पखपुल बोके उतरा शाबा जरकवा शाबा दतोएन शाबा दतंद छोटा बच्चा सरकवा शाबा दतोएन शाबा रुक्षा दतोएन शाबा ऐसे पर श्रृंग रवान शुद्ध जालिम बच्चा जमू सर शाही मेरा कराया न का रुक्षा यरने का जखोवेम के सरदा बच्चो मलंगी तपोदा राखा गई उड़ता हुआ चिता उगटलो मुंगू बेल्ला दे मार के 4.5 गलेशा अपेगा मां अपेगा रास्ता पखपो के गुंगुगान दादा तचा उतरल चुप बोले जवाब रागा क्या उतरल दा मरंग या खुदाया माला मरगा बोले गज गज प्रेते प्रेखी दी
ایول اسنیک درته پخپو کې ګونګړګانو تړل دا ستا د لاسه پلاره ستا د لاسه که په هغه ورځ تا هغه ته سترګې نه ټیټولې نن به د هغه سترګې دومره نه غټېدې چې ما ته به یې پخپو کې ګونګړګانې ټول دې بار کې ساډه چار یا خدا ته ملنګ په لاسونو پخپو باندې شل کې ته په سترګو ړوند کې ته په ژبه ګونګې کې ته د ټرکټر لاندې راولې زما سمدم ځوان یې کړه ګل بابو جوړه کړه ملنګیا تا خو زه د خلکو د خندا کوم ګورم به دا سره جانه ملنګ خان ما سره د پولیس یو ډېر ټاپ سیکرټ رپورټ دی او هغه دا دی چې په دې ښار کې په نوم بدماش دپاره د شوټ آرډر وشو زما په خیال شاه زمان خان دا ټوله لوبه ماته جوړه ده ستا په خیال دې کې د چا لاس کیدی شي ګوره ملنګ خان په دې کې د چا لاس دی او که د چا لاس نه دی دا یو بېله خبره ده زما منې که نه نو سره د ملګرو یو څو ورځو لپاره د دې ښار نه چېرته غیر ته لاړ شه خو شاه زمان خان ټیک وای ملنګیا موږ ته پکار دي چې یو څو ورځې دپاره خوا دې خوا شو هسې نه د املوکو په تول کې لاړ نه شو سجل د مورې ولې داسې خفه یې هغه رور پسې د خفه یم څومره ورځ وشوې اړو مخې راښکاره نه کو اوه مورې راځي خو به صحیح که نه یو ځل دې خدای راولي نو دومره به بېعزته کړم دومره به بېعزته کړم چې نیا به ورته رایاده شي یاره خو نو راغلي ویمه تاسو دا مور رایادېده تاسو دا وینو چې په دې کور کې به څوک زما انتظار کوي جوړیا جمعداره رښتینه ده ته وینو چې دا کور به مې دا مور به وي اوس څه به کړې مورې اوس به سره پېږم دا مې راته بدماش جوړ کړي دي دا ټیم د جګړو نه دي خیر راغی بچي جمعداره ده چوړیا څنګه ځان پولیا خیمه مورې کېنه ورشه لوري نور له دې چای جوړې کا ډېر ستړی راته ښکاري مورې ته خو لا چای یادې ویمه چې تش اوبه م رانه ونسکي دې خیر ځان ته وایي چې ځان یې بدماش جوړ کړي دي رښتینه کله خو اوهو ته اول ولې چای راوړه بیا به جګړه وکړې ها څنګه زیا لالا څه چل دی نن خو تا اړو ما سره جګړو نه کا او نه د ما نه د کنځلو جواب په کنځلو راکو وایه که نه لالا وایه ته چپ ولې خانه نور شراب مسکا لږ په هوش کې راشه یو خو ستاسو دشمنان دومره ډېر دي کم از کم ځان سره به د کلاشنکوف خو روړو که نه وزبا چې پوره مې راغلي که نه نو کلاشنکوف خو څه چې ایټم بم مې هم نشي بچ کولی ایټم بم مې هم نشي بچ کولی ایٹم بم میں نشی بچ گولے ایٹم بم میں ہم نشی بچ گولے ایٹم بم میں ہم نشی بچ گولے
دا واخلي SSP صاحب د فقیري د وجلو قیمت خو زه دا پوه نه شوم چې تاسو خو خرڅېدو والا خو نه وئ. دا حقیقت دی خان چې زه نه خرڅېدو والا وم او نه یم او دوی ته زما زړه ډک کوه. پوه شومه صاحبه پوه شومه فقیرې تاسو ختم کو اوس زه پوه شه او ملنګې یاره سهار راسې مې دا زړه داسې خفه غوندې دی بې سوره غوندې مې والله. خیر کې خان څه چل دی دا وګورئ
چې د لاس د سوده وویستو زیان نشتا، په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشتا. څوک چې خدای ته ځان وسپاري په امان شي، ګنې بل خوانه د هیچا امان نشتا.